السلام علیکم مینوال، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو، مراد یو ځل بیا نیلم ګل ته د واده اپر ورکولو، یعنې غواړم چې تا سره دوباره بیا نکاح وتړم. چې په دې خبره کې څومره رښتیا او څومره دروغ دی، راځئ ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې کوم. زموږ سره د ویډیو تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې وسره د ټلۍ نشان ووهئ. د هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو، د رپورټونو په وینا باندې دا ویل کېږي چې مراد یو ځل بیا نیلم ګل ته په روژه کې د نکاح دپاره پر ورکړو، ورته ویلې چې غواړم چې تا سره هم زندګي تېره کړم او فاطمه ګل سره هم زندګي تېره کړم. خو عزتمنو، دوی په روژه کې په خپلو کورونو کې ناستې دي او د خپلو کورونه تر اوسه پورې نه دي خوځېدلي، ځکه عزتمنو ټوله شپه دغه شانتې ایښ وي، په نټونو کې ګوتې وهي چې سحر پښمنۍ وکړي بیا وده شي نو ماښام راپاس. نو عزتمنو، په دې خبره کې څه حقیقت نشته دی، ځکه چې نیلم ګل هم نه غواړي چې مراد سره دوباره نکاح وکړي او دوباره ورسره زندګي تېره کړي، ځکه عزتمنو چې دا دوه فاطمه ګل او نیلم ګل خپلو کې بند دي، دواړه نه غواړي چې یو ځای زندګي تېره کړي. کو چېرې غواړي چې نه دی خبره کې اوس رښتیا نشته، کو بیا کوم چېرته کې غواړي دوی دواړه چې زندګي تېره کړي، نو مراد به یوې ښځې سره زندګي تېره، یا به فاطمه ګل سره تېره یا به نیلم ګل سره تېروي. ځکه عزتمنو، نیلم ګل سره ورانه شوې یم په دې کې باندې ده چې یعنې تا زما د پاسه فاطمه ګل سره نکاح ولې وکړله، دوی بیا څنګه دواړه خپلو کې یعنې زندګي یو ځای تېرولی شي؟ نشي تېرولی، هېڅکله نشي تېرولی. مینوالو، زموږ د سره نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. د هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.